شوګر جی داسې یو بیماری ده چې په دې کې دوه خبرې به ډېر اهم د روژې په حواله باندې زه تاسو سره شیر کړم. یو دا چې کله هم روژه نږدې شي نو د شوګر مریض ته پکار ده چې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي او د دې دپاره مختلف فورم اسلامي فورمز هم استعمال شوي دي او هغې خپلې فتوې ورکړي دي چې یاره کله دا چونکې طبي معامله ده نو هغو دا بالکل دا فتوې ورکړي دي جاري شوي دي اسلامک فورمز نه ډفرنټ نه چېرې تاسو خپل ماهر شوګر یا د شوګر د ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ او که فرض که هغه تاسو ته وایي چې روژه مه نیسه نو تاسو به نه نیسئ او د هغې بیا هغې وایي چې تاسو په فدیه باندې د دې هغه ازاله کولی شئ او فدیې هغه پراپر یو طریقې کار دی هغه خلک د خپل متعلقه عالم نه د هغې تپوس کولی شي او یا که فرض که وقتي طور څوک دا روژه په شوګر کې په شوګر د وجې نه په روژه کې پرېږدي نو هغه په بعد کې د دې قضا هم راوړی شي. خو د هغه خلکو دپاره ده چې څوک وقتي طور پاتې کړي خو چې کوم مستقل چاته د شوګر مسله او هغه داسې حالاتو کې چې هغه شوګر کې د هغه روژه هغه ته ډاکټر اجازت نه ورکوي او حالات به زه تاسو ته بیان کوم په ډیټیل کې.